السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. په خیر رمضان ته ستړي مشئ. او اولنۍ خبره به د خپرونې په شروع کې له تاسو سره شیر کوم چې خپل سوچ د اوبو د قطرو غوندې شفاف وساتئ. ځکه چې څنګه د اوبو قطرې چې کومې دي د هغې نه دریا جوړیږي. لکه زه وایم که نه تاسو به اورېدلي مې چې قطره قطره دریا مې شود، همدغسې د سوچونو نه ایمان جوړیږي. نو کوشش وکړئ چې خپل سوچ او فکر سوچونه چې دي هغه کلیر وساتئ، شفاف وساتئ. ښه لیدونکو، زموږ نن خپرونه کې هم موږ تاسو ته مختلفې برخې لرو چې په هغې کې ترسکون زموږ کچن چې دی هغه هم دی، او نن به تاسو ته چې کوم دی ډاکټر راځي او هغې سره به هم خبرې اترې کوو. او د هغې نه علاوه موږ سره زموږ دروند میلمه اولنی میلمه چې کوم دی هغه هم په سټوډیو کې موجود دي. هغې د خیبر پښتونخوا د مومندو سیمې سره تعلق لري، دفاعي تجزیه کار دي، تحلیل او هغې نه علاوه چې د قبایلي سیمو د خلکو د حقونو لپاره کمپاین چلونکي فوج دی. او هغې چې د فوج کې تقریبا 22 کاله چې کوم دی هغه تیر کړي، یعنې یو عمر یې په فوج کې تیر کړی. ما سره ناست بریګیډیر ریټایر سید نذیر مومند صاحب، ستړي مشئ. شکریه. په خیر علي او روژه د خیره سره څنګه لګیاره تیریږي تاسو باندې؟ ډیره شکریه او خصوصا ستاسو په وساتت سره الله تعالی دې ټولو ته د روژې مبارک کړي او بل د عالمي وبا کورونا چې د خدای پاک ختمه کړي چې ټول انسانیت ته د دې نه فایده ورسي. امین امین. یقینا. ښه دا راته وایي چې روژې میاشته صحیح ده او 22 کاله یو عمر دی چې تاسو په فوج کې چې کوم دی خپل وطن ته خدمت کړی دی. داسې کومې روژې درته یاد دي چې هغه په دې 22 کالو کې ډېرې زیاتې سختې در باندې تېر شوي، کوم ځای کې په ډیوټۍ باندې وي، که هغه موږ سره لږ شیر کړئ؟ ډېر شکریه. فوج کې خو ضروري خبره ژوند داسې دی چې هغې کې هر قسمه حالات هم راځي، مهمات هم راځي، او تر دې حده پورې چې د ځان پورې قرباني ورکولو پورې دغې پورې راځي. نو واقع ده چې د فوج ژوند کې دې ته به تیار مې او دې ته به دا نه دی چې په دې کې چوټي ده یا دې کې باران دی یا دې کې طوفان دی یا دې کې دا ورځ ده یا دا شپه ده، دا نه وي. there is not to reason why, there is but to do and die. د فوج باره کې دا په شعور دغه دی. موږ په ملتان کې وو او ملتان کې د ګرمۍ جون جولای روژې وې او په هغې کې زموږ ایکسرسایز به چې کېده نو هغه به خیرپور ټامې والی چې هغه ډیزرټ دی که نه، او ډیزرټ کې تا ته پته چې د ورځې ګرمي څومره ګرمي او په هغې کې نو هغه ځای کې یو ځل داسې خبر راغی چې دلته سو ګولې پرتې دي او ګرمیم ده، په دې چې هغه ټمپریچر ته بیا ورسي نو بیا په خپل هم د هغې خطره جوړېږي. نو هغه دغه کولی نو زه په هیډ کوارټر کې مو هغه ورځ باندې سهار وختي لاړم. ټوله ورځ ما په ډیزرټ کې تېره کړه او هغه ګولې چې کومې هغه تباکول او سیف دغه ته لېږلې چې چاته ترې نقصان ونه رسي. نو چې ماښام مازدیګر کېده نو بیا موږ خبرې نه شوې کولی، ونې خولې دومره وچې شوې که نه دغه پورې. او بیا دغه ده چې زمونږ د فوج مطلب دا چې کوم روټین یو کار چې د تاواله شي په هغې کې نه دمه وي او هغې کې نه بریک وي او هغې کې نه بیا بل څه سوچ وي، هغه کار مکمل کول وي. نو هغې کې مطلب دی چې خطره هم وه او د هغې نه ورځ هم داسې وه چې په هغې باندې ګرمي خو هم ډېره زیاته، تنده ډېره زیاته او بیا نور شیډ صحیح حساب کتاب هم نه وي او بیا اوږدې ورځې دغه. نو هغه خو د هغې چې کوم خوند د افطاري نو هغه خوند ما ته په لوی لوی درستخانونه نه میلاږي. یقینا اوبه هم د ټول نه زیاتې په هغې کې چا ساده اوبه وي د هغې د څښلو څومره مزه وه او په هغې کې چې خالي موږ ځان سره هغه بسکټ وړلي وو، هغه مطلب دی چې خجور او بسکټ په هغې باندې تاسو خپل جماعت یو. صحیح ده صحیح ده. تاسو د فوج د دې سختیانو خبرې کو خو اسې خلک دا سوچ کوي چې څوک فوج کې نو د هغې خو بس مزید ځکه چې میډیکل د هغې فری دی، ډېر سهولیات یې ورته او نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا سهولیات شته دی یا نشته دی یا زموږ د خلکو عامو خلکو دا یو سوچ دی؟ عجیبه ده، خو دې ډېر ښه سوال وکړه په دې چې نن سبا ډېر لوی ټرینډ دی او دا ټرینډ داسې دی چې دا په غلطو معلوماتو یا مس پرسپشن باندې دی. حالانکه فوج کې چې کوم سهولتونه خلکو ته ښکاري چې دا دي دا غي ټول خپل قیمت دی، لکه ایجوکیشن شو، هیلث شو، ونه د فوجي چې کوم دی تنخواه ده
او هغه د خپل تنخواه د زیاتولو دپاره نه جلوس ایستلی شي او نه مطالبه کولی شي. دویمه خبره ده چې د هغه کوم راشن دی چې هغه کوم لیکلی شوی دی هغه ته هغه میلاویږي او افسران چې څومره دي هغوی ته راشن باقاعده په پیسو باندې میلاویږي. یعنې که مس دی هغې کې روټۍ خوري نو د هغې باقاعده بل ورکوي، که بجلی استعمالوي د هغې باقاعده بل ورکوي، که ګیس استعمالوي د هغې خپل بل ورکوي. تر دې حده چې د کمرې کرایې هم ورکوي که ځان لري د هغې پورې. او بله خبره که کور ورته میلاو شي نو کور هم باقاعده کرایې ورکوي او د هغې ټول بلونه ورکوي. بل پکې دا وي چې ستا د بچو ایجوکیشن هم ته فیس ورکوي، دا نه ده. او تر دې حده پورې چې ستا کپړې استري کول هم په پیسو باندې، ستا په کینټین کې چې کوم دغه دی هغه هم په پیسو باندې. نه دغه چې کوم دی حجام هغې باندې چې اخته جوړی حالانکې د فوج هیر کټ کې، لیکن د هغې به هم ته پیسې ورکې. نو په فوج کې څه فری نشته دی. نو دا زموږ دا یو مس پرسپشن داسې جوړ شوی دی چې دوی د بچو تعلیم او د دوی میډیکل او د دوی هر څه فری دي. میډیکل کې هم ځینې څیزونه داسې دي چې هغه به ته په خپلو پیسو باندې فرض کړه ته سترګو کې دا لینز لګي نو لینز به په خپلو پیسو اچي، سټنټ کې دی لګي نو سټنټ به په خپلو پیسو باندې ته لګي. داسې غاښونه چې دغه کې نو هغې کې هم د خپلو پیسو باندې به پیسې ولګي. پیسې ولګي. نو دا بیا ډېر ښه سوال و چې دا کلیر شو ډېرو خلکو ته. ښه د فوج لایف سختي زه لږ داسې و چې زه یو ډرامې شوټ و زمونږ، نو هغې دپاره زه زما د کیریکټر یو څوک اکټر زمونږ هغې کې، نو مونږ ما خیال چې د مردان طرف ته چې کوم دغه دی اکیډمي ده که نه رسالپور کې، بالکل رسالپور اکیډمي چې وه نو هلته مونږ لاړو. نو مونږ خو اکټینګ کولو خو هغه چې مونږ یو څو ورځې ایز اکټر مونږ ته هغې ټریننګ راکړو چې مونږ لږ بلد شو که نه ایز ا کیډټ. نو مونږ ته پته لګېده چې دا څومره سخت دی ځکه چې د مونږ ته ډېر لرې نه ښه ښکاري که نه فوج لایف دی او یونیفارم دی او دا دی او دا دی، خو د هغې لایف ډېر زیات ټف هم وي که نه. دا یو خبره ده. نو که تاسو راته وایي چې تاسو خو سعودي ته هم لاړ یې، کشمیر کې هم ډیوټي کړې، امریکا کې هم ډیوټي کړې ده، په دې ټول بهر پاکستان نه بهر چې تاسو په بدیزونو کې ډیوټي کړې، دا راته وایي چې امریکا سعودي داسې کوم ځای زیات ټف و ستاسو دپاره بهر؟ تر څو پورې چې زموږ د خپل پی میکا کول چې زموږ اکیډمي ده د هغې نه چې کوم کیډټان 2 کاله ټریننګ وکړي فارغېږي، نو زه وایم چې دا د هر یو چې ډېر وړاندې ملک دی او هغوی سره ډېر زیات وسایل دي، لیکن د هغوی د کوم فوجي یا د هغوی چې کوم اکیډمیز دي یا هلته چې د هغوی کوم ټریننګ انسټیټیوشن دي یا هغوی سټاف کالج دی یا د هغوی ان ډي سي ده یا داسې نور دغه دي. نو زه وایم چې زموږ د فوج خصوصا فزیکل لحاظ سره او منټل لحاظ سره چې څومره الرټي، او دریم دا دی چې فوجي کوم ټیکټس دی یا کوم سټریټیجي ده هغې کې چې زموږ کوم سوچي هغه چې موږ هلته شیر کوو، یعنې بار موږ پاتې شوي او په هغې کې ټریننګ کې هم پاتې شوي همداسې هم پاتې شوي، نو یقیني خبره ده چې زموږ څومره افسران په کورسونو باندې لاړ شي یا نور مقابلو له لاړ شي. تاسو یې نه که جرمني کې مقابله کیږي، پاکستان فرسټ راغلی، که کټمنډو کې کیږي هلته د ټولو نه ټف ګوریلا دغه چې کوم دی ماونټینز کې هغې کې فرسټ راغلی، او داسې زموږ افسران چې په کورسونو باندې لاړ شي نو اکثر هلته فرسټ راځي. نو فرسټ داسې نه راځي، هغه وجه دا وي چې دوی کوم ګرومینګ شوی ټریننګ شوی هغه دومره ټف وي که نه، مطلب چې تاسو دومره ټف ټریننګ شوی چې هلته کې تاسو دپاره څه ټف نه وي. موږ پروفیشنل زندګي ګڼو، اټ از ا وے اف لایف. صحیح. او وے اف لایف سره چې بیا ستا ډیډیکیشن وي، ستاسو سره محبت وي او ته د هغې دپاره مطلب چې ځان قرباني نو هغې کې بیا په دې چې ته به دشمن وژنې، دا نه چې دشمن تا مړ کړي، نو د هغې دپاره هر څه ستاسو عمره چې کوم سنسز دي یا کوم صلاحیتونه دي هغه ټول په کار راولي، چانس په دې کې نشته. صحیح. ستاسو تجزیه مونږ کتلي دي او که دا راته وایي چې مونږ ټول ته دا معلومه ده چې د افغانستان او د پاکستان امن د یو بل سره تړلی دی، صحیح ده. اوس دا پیس پروسس چې کوم روان دی، دا هلې ځلې چې کومې روانې دي، ستاسو د دې باره کې نظر څه دی چې انشاءالله مونږ امید ساتلی چې په آینده کې په افغانستان کې سوله راشي؟ امید خو دغه دی او لویه خبره دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې کوم د سهولیتکارۍ کردار ادا کړ د افغانستان چې مختلف غړي دي یا د هغې کې کوم پولیټیکل پارټیانې دي، طالبان دي
یا د هغوی اپوزیشن دی یا د هغوی حکومت دی هم نو پاکستان پوره مرسته کوي تقریبا چې دا کال یو نیم دوه خو شو چې دا خو ډایرکټیو چې کوم امریکا او د طالبانو معاهده کېدله او دین علاوه چې اوس افغانان خپلو کې ناستي او چې په ترکی کې هم کېږي هم پاکستان پکې هغه د سہولتکارۍ کردار ادا کوي لیکن بل طرف ته چې وګورو نو دم بیا افسوس کیږي چې افغانستان کې د پاکستان باره کې عام چې او تاثر خور شوی دی چې هغه کم گیم سپایلر دی یا کم داسې استخباراتي ادارې دي چې هغه پاکستان ته په هغه نظر یا په خود هغه باندې نه ګوري نو هغه د پاکستان د کم د دې چې کم تاثر دی هغه غلط خور کړي دی او هغه کې د میډیا هم کردار دی او باراني کوم دغه میډیا دغه پکې کردار کوي لیکن زه چې دا وګورم نو کو افغانستان سره زمونږ چې کومې رشتې دي جی خلک وایي کنه چې د هند ډیر تاریخي رول دی ټیک د تاریخي خوده لیکن هغه چې کومه وس رشتہ د افغانستان سره د خټي د لوټي د سیمټ یا د بجری یا د سریا ده او زمونږ رشتہ وسره د ثقافت ته وسره د دین ده وسره د پښتونولۍ ده وسره دغه د ګوانډي توپ ده او بل طرف سره د اینی رشتم ده وسره نو د اینی رشتہ په سیمټو په غریا باندې نه بدلی نو دا سوچ کال تراغه نو دې سره د پاکستان او د ودی چې دا د یو بل نه نشي جدا کېدی بالکل همداسې دا خو د کلونو دغه مسله چې روانه ده امید ته چې موږ دا غوي د پاره د امن دغه پدې چې تاسو څنګه ویلې چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی پدې چې دا د غوي دویم کور دی نو که په یو کور ته نقصان ورسی یا تکلیف وته لکه څنګه چې با وړاندې وته ورسی روس راغلی اوس امریکا راغلی نو زمونږ افغانین رونه خو موږ سره پراته دي کنه او تر اوسه پورې الحمدلله هغوی ته هر قسمه مواقع د خپلو نه زیاتې ورکړی شوي دي دا ډیره لوی مطلب دی چې په زندګۍ کې وګور صالح کاله یو ځای کې څوک تیر کړي نو اوس ما سره یو ځل میټینګ کې شو نو په هغې کې چې کوم کسان هغوی سره چې بیا وروسته تعارف وشو نو هغه چې موږ پلانکی مالته خو زما کلی دی هلته تاسو سبق ویلې او اوس د شورا ممبران دي د لوی جرګې ممبران نو بس خدای دې وکړي چې دغه هلې ځلې روان دي ځکه چې موږ ټول په نړۍ کې امن ته ضرورت لرو سولې ته ضرورت لرو راځم به د کورونا طرف ته په هندستان کې چې دی نو ډېر زیات بد حال روان دی خدای دې په ټولو باندې رحم وکړي ځکه چې مخکې خدا او چې امریکا په دنیا کې داسې و چې ډېر زیات هغې کې د متاثره و د کورونا نه اوس انډیا ده نو موږ خو دغه وایو او ټي وي باندې بیا راځي ګورنمنټ هم بیا دا اعلان کوي چې خیال وکړي ډېر زیات خیال وکړي نو دا راته وایي چې کله هم داسې خبر راځي نو همیشه لکه اوس دا نیوز هم دی چې یاره آرمي ته به دا ویل کېږي فوج ته به ویل کېږي چې هغوی لږ راشي مخې ته او د هغوی نه هیلپ واخلي نو کله چې په ملک کې داسې حالات سختیږي یا داسې مشکلات راځي نو ولې خامخا آرمي یا فوج ته ویل کېږي چې تاسو را مخکې شئ دا د دنیا د ټولو فوجونو لپاره دا یو میشن وي او میشن سټیټمنټ کې دا شاملي که ملک کې څه وبا راشي طوفان راشي زلزله راشي یا هر قسمه اندروني ستونزه راشي او هغه د حکومت د وسایلو نه یا د هغوی د لا انفورسمنت یا نورو نه بهر وي نو هغه به فوج سمبالوي یعنی دا باقاعده دا ځکه چې مخکې تاسو ذکر وکړو چې ځکه چې فوج چې کوم دی هغه ډېر ټف ټریننګ کړي او هغه دې ته تیار وي او بل دا کار چې دا اخیری دغه وی کنه دا سونه مې د تاسو سره ریزرو یا نسخه وي چې هغه ته استعمال په دې چې بیا دا غي نه پس ډېر زیات خرابې راشي کدا کنټرول نه کی نو دغه د وجنه چې تاسو لیدلی ک زلزلہ راغلی دا ک سیلاب راغلی دی کدی نه علاوه نور داسې د غراغلی دي فوج پاغي کې خپل کردار ادا کوي نو فوج به دا وی چې دا غي خپل یو اصول دي یو لار ده یو طریقې کار دي او به دغه پیغام هم هغه خلکو ته رسي چې کم پکې مطلب دا چې خبره نه مانی یا کم متعاون نه کوي یا پاغي کې داسې وخت راشي چې هغه مسله چې کوم دینو پولیس یا سیول فورسز هغه نشي حل کولای نو تاسو لري چې زمونږ بیا ډاکټران هم لګوي په ورځ او شپه کې زمونږ نرسان هم پاغي کې زمونږ انجینران هم لګوي پولونه جوړي دغه جوړي دا غي علاوه موږ خوراک پر کول دغه راشن رسول دغه به زمونږ مطلب بالکل دا موږ سیلاب کې کتلی جی دا موږ لیدلی دي چې موږ خپل راشن او هغه لور کړي زلزلې بالا لور کړي دي یا د سیلاب ځپلو لور کړي دغه ور کړي ما په خپل چې کله دا سیلاب راغلو په 400 او په نوخار کې تقریبا یو نیم کال مسلسل یعنی مطلب دا چې دا د
هغوی ته لاجسټیک او د حساب کتاب ورکړو او هغه ځایونو ته موږ تللي وو چې موږ به بیا ریډیو یا دغه ته میډیا ته خبرونه کول چې کوم ځای کې خلک په کوم حالت کې دي په دې چې موږ هغه ځای ته تللی شو نور نه شو تللی نور خلک نو د هغې د وسایلو مطابق دغه استعمالیږي دا د قوم دپاره زه یم چې یو داسې ریزرو دی د هغوی د سوکالۍ دپاره او چې د هغوی د پاسه د یو داسې پشتیبان ولاړي چې پشتیبان بیا د خپل ځان پروا نه کوي د هغوی مخې ته راځي تاسو خبر وکړه که نه چې اکثره نه داسې کېږي چې خلک خبره نه مني عام سیویلین چې کوم دي نو کله چې د فوج خبره مني هغوی ته ډېر څه چې دا وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې فوج په خپلو اصولو باندې کمپرومایز نه کوي او دویم خبره دا ده چې د فوج هغه تعلق خلکو سره دی پاتې شوی نو دوی وایي چې فوج څه وایي هغه به یې کوي نو که ته ماسک نه اچې او که ته یې سوپي نه فالو کې نو بیا د هغې چې کوم د حکومت د طرفه یا کوم سزا جزا مقرر ده نو هغې ته به هم بیا تیار یې نو واقعي ده چې ډیټرنس موږ وایو که نه په سټریټیجي کې چې د یو څیز ایره نو هغه ایره چې موجوده وي نو هغه ایره چې ته ورته مخامخ شي نو بیا د هغې مخنیوی بیا هم کې صحیح ده ډېر ښه که تاسو راته وایي داسې اوس به ځوانان هم وي پیغلي به هم وي هغوی به ګوري یقینا هغوی فوج سره ډېره زیاته مینه لري غواړي چې فوج ته راشي یا ځینې مور و پلار د هغوی غواړي چې د هغوی بچي فوج ته راشي که نه نو تاسو به هغوی ته څه ویل غواړئ چې د وړوکوالي نه چې کوم دی نو څنګه باید د هغوی په ذهن کې کومه خبرې څنګه د هغوی پرورش وکړي د دې دپاره چې منټلي هغوی سټرانګ هم اوسېږي او دې ته تیار هم اوسېږي چې سبا هغوی فوج ته ځي د فوج دپاره چې کومه کرایټیریا ده هم ته زموږ باره کې خو ویلی شي چې دا میټرک پاس راشي او بیا کرنیل جرنیل جوړ شي او بیا دا کوي بیا دا کوي لیکن داسې نه ده فوج کې مطلب دا چې ضروري خبره ده چې وړاندې نه کوم ماشوم هر طرف ته نظر ساتي لږ چست وي دویمه خبره چې فزیکلی فټ وي درېیمه خبره دا ده چې شارپ وي ضروري نه چې ډېر پړاکو دي وي دغه ضروري نه کتابي کېړه ضروري ده چې وي او د هغې نه پس دغه چې د حالاتو نه ځان خبر ساتي نو یو آل انکمپسنګ پرسنالټي چې وي نو هغې کې او بل دا کار چې د مهمجومۍ یا د کیلکود یا چې کوم په سپورټس کې زیاته حصه فزیکل اکټیویټي کې زیاتې نو هغې دپاره فوج دویمه خبره ده چې فوج کې درې سیزونه مطلب دا چې په کار وي چې کوم افسران جوړیږي یا اوس عام زمونږ چې کوم سپیان دغه راځي هغوی دپاره هم د سلیکشن خپله کرایټیریا ده او هغه کرایټیریا کې ته د ډېرو مرحلو نه تېرېږي او هغه مرحلو نه چې تېر شي نو هله بیا تا ته کمیشن ملاوي نو تقریبا چې په زرو کې 50 تم نه ملاویږي یعنې دومره ټف دی که نه دې پروسس نه چې تېرېږي او د هغې نه پس بیا خلک وایي چې فوج کې بس افسر جوړ شي بیا پړایي نشته لیکن هر پروموشن دپاره پروموشن اگزام پاس کول دي هر یو وړاندې تګ دپاره تا کورس کول دي او هغه کورس خو ټف وي دا نه ده چې په اسانه هغې کې پړایي هم ډېرې ده بل دا کار دی چې د دنیا څومره حالات دي د هغوی ملټري هسټري ده د هغوی کوم ټیکټس دی د هغوی سټریټیجي ده دا ټول او دا تا تر بریګیډیر رینک پورې دا سیز دی نه پرېږدي دا به ټول کې نو فوج ته چې راځي نو درې سیزونو ما تاسو ته چې خیال ساتل یو دا ده چې صفا ژوند دویمه خبره دا ده چې د اصولو ژوند او درېیمه خبره دا ده چې چیرې به په دې ژوند ته پښیمانه نه شي چې ما کوم تېر کړی دی یعنې ډېر سکیور ځان تېر کوي بنیادم نو او څلورمه خبره دا ده چې د دې کوم مقصد دپاره ته راغلی هغه ډېر لوی اوچت دی ډېر چې ستا د ملک او ستا د قوم او ستا د بقا چې کوم ضامن خو الله دی لیکن د الله چې کوم واعدو لهم ما استطعتم که نه چې خپل قوتونه او خپل دغه تیار ساتئ په دې چې امن قیمت بل طرف ته جنگ دی او جنگ چې وشي د هغې نه پس به بیا امن راځي نو جنگ امن ساتلی وي د جنگ ایره امن ساتي صحیح د هغې حفاظت کوي نو بس موږ هم دغه کوایو چې خدای دې وکړي چې او بل خطرې د انسان حفاظت کوي صحیح صرف امن حفاظت نه کوي خطرې حفاظت صحیح ده ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ کور ودان مننه کور ودان لیدونکو دا وخت د ماخلو د مینه وروسته ستانه کیږو په خیر رمضان سره اوسئ هم پښتو ون یو نوی سفر
په خیر رمضان ستړي مشي. اوس چې کوم زموږ د پروګرام برخه ده په هغې باندې ډېره مهمه موضوع باندې موږ خبرې کوو. د الله تعالی د په خوښو عملونو کې یو د خوښې عمل چې دی هغه په معاشره کې فلاحي کارونه دي. د دنیا اولنۍ فلاحي ریاست د مدینې ریاست و حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو په خدمت ډېر زور اچولی. د انسانانو خدمت ځان لپاره د کامیابۍ لاره پرانیستل دي. نو ځکه نن موږ چې کوم موضوع ایښې دغه ده چې عمره یا فلاحي کارونه کوم یو زیات ضروري دي. په دې موږ خپل اسلامي سکالر وقاص خان سره خبرې کوو. ستړي مشئ. ډېره مننه جي. څنګه دي تاسو؟ ښه په خیر راغلی جي. ښه عمره یا فلاحي کارونه چې دی نو دا زموږ نن موضوع ده. نو زما ولې نه ته پوهېږي چې نفلي عبادتونو باندې پیسې لګول پکار دي او که غریبانانو سره مرسته کول پکار دي؟ که اصولي طور باندې موږ وګورو دا دواړه کارونه نفلي دي. فلاحي کارونه هم او عمره کول هم. لیکن همیشه انسان فطرت دا ده چې هغه خپل ژوند کې کوم کارونه کوي د هغې کې پرایورټیز جوړوي. هغه یو هایرارکي قایم کوي چې وایي دا والا کار مخکې دی بیا دا والا کار دی. مثال کے طور پر موږ یو جاب کوو پریورټي ځان ته یو ټاکلې ده چې د اول پریورټي سره بیا دویم یا دریم. ایگزیکټلی جی. هغه پرایورټي دې لپاره چې کوم کار هغه خپل سرکمسټانسز خپل کنډیشنز او حالات ارد گرد کوم سوسایټي معاملات دي هغې ته وګوري او هغې مطابق بیا فیصله وکړي چې بھئی کوم کار زیات ضروری دی او کوم مخکې کول دي بیا کوم وروسته کول دي. مثال کے طور باندې تاسو اوس خبره وکړه چې د دنیا اولنۍ ریاست چې فلاحي ریاست هغه مدینې ریاست و جی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قایم کړو. نو تاسو د هغې ابتدایي ورځو کې وګورئ چې کله څه داسې معاملات راغلل چې مسلمانانو ته د یو بل هیلپ ضرورت و او سوسایټي له بلډ اپ کولو لپاره حضور صلی الله علیه وسلم دا د فنډز یو اپیل وکړو چې وایي ټول راشئ او څه چې تاسو دی هغه راوړئ. نو هغې کې ډېره ښایسته یو واقعه ده چې سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دا سوچ وکړه چې دا د دین او د خیر او د خدای لپاره کوونکي کوم کارونه دي هغې کې ټولو کې دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې هغه موږ نه نمبر واخلي. نن خو به داسې چل کوم چې وایي دا ځل به زه انشاءالله دې نه به نمبر واخلم. سابقو الی الخیرات لکه ښې کارونو لپاره یو بل سره ریسم کولی شئ تاسو. نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دا خیال و چې بې زه به دا وکړم. نو هغې خپل کور سامان ټول راجمع کړه، هر څه چې ورسره و نیمې کړل، 50% ځان لپاره کور لپاره یې کېښلو، باقي 50% ښه ډېر سره سامان یې راوړو. حضور صلی الله علیه وسلم ته مخکې کېښو. اوس ناست دی ګوري چې سیدنا ابوبکر صدیق په څه راوړي. نو لږ ساعت پس چې کله سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی نو ډېر سره سامان راوست دی او ټول هلته یې کېښو. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې تاسو دا سامان هم راوړل او ځان له کور لپاره څه پرېښي؟ هغه چې کور لپاره د الله دین او د الله نبي سنتونو د هغې اعمال هم پرېښي دي او دا هر څه چې راسره دا هم د الله لپاره راوړل. نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه خپل زړه کې سوچ وکړو چې وګوره ما خو خپل طرف نه یو ډېره چې خپل ارس مې سم نیمې که 50-50%. نو وینا مقصد دا دی چې د فلاحي ریاست کله قایم کولو وخت نو هغه ټایم کې کوم سوسایټي کې خلک موجود وو هغې څه چل کو هغې خپل ځان خپل ځاني او خپل ضروریاتو له پاسه نورو څیزونو له یا د نورو خلکو ضروریات پرایورټي ورکړ دی، اهمیت ولا ورکړ دی او هغې له مخکې کړي او خپل ضروریات یې رستو کړي دي. نو د هغې نتیجه دا وه چې 15-20 کالو کې کله صحابه کرام او هغه مکه د عرب ریاست او مدینې ریاست چې په ټولې دنیا حکومت کو. نو انسان کله سوسایټي کې وځي کې پاتې کېږي نو هغه کوم پرایورټیز قایم کېږي. هغې پرایورټیز نه پته لګي چې د دې مستقبل به څه. مثال کے طور باندې مونږ عمرې کوو، عمره کول پکار دي ځکه چې د الله کور دی، زیوي دلته زیارتونه کوي، د الله نبي هلته قبر مبارک دی، هلته د هغې چکر لګي، دعاګانې کوي. د هر څه ډېر اهم کارونه دي او ډېر ښایسته کارونه دي او الله دې موږ ټول له توفیق ورکړي چې موږ ورچکر شو. لیکن آیا بار بار دغه کار کول پکار دي یا موږ دې ته هم سوچ کول پکار دي چې موږ ارد ګرد څه حساب کتاب دی؟ موږ دا وګورو که یو کال کې زه مثال راکوم، یو کال کې زه که 2-3 لاک روپۍ په عمرې لګوم، که دغه 2-3 لاک روپو کې زه 2-3 کسانو له سوړي کې غونې کام کاروبار جوړ کم ورکم
نو هغه سره د عمره ثواب مال کیږي لیکن دا کار کو زه حکم د دوه کسان روزګار ولا جوړ کوم نو د سره دوه فیملیانه به خبشي د حالات به بهتر شي نو دغه یو قطره سے دریا بنته وي کنه نو دغه یو دوه درې فیملیانه کله به حقيقي د ډیولپمنٹ بکیږي نو زموږ سوسایټي اوورال به حقيقي نن سبا وګوره زموږ پړوسی ملک ته انډیا کې اوس موږ دا خبره کوله کرونا له وجه ډېر زیات حالات خراب دي او یعنی انتهایی تباہکن یو صورتحال دی او الله دې موږ ټول بچ کړ لیکن زمونږ هم حالات دغه طرف ته روان دي بس الله دې په هغې باندې رحم وکړي او موږ ته دې الله خیر کړي نو دا وجه څه ده وجه دا ده چې موږ خپل هیلث باندې چرته فوکس کړی نه دی موږ اوس هم ګوره په عمرو موږ لګو جوماتونو جوړولو باندې لګو لیکن هسپتالونو جوړولو باندې موږ لګو سکولونو جوړولو باندې موږ لګو آیا دا غریب مونږ زما خو بعض اوقات ډېر زیات زړه خپشي پرون زه راتلم دا افطاري ټایم باندې تېرېدم درې څلور ځایونه مې داسې وکتل چې کور والو چېرته دا راشن ماشن بندوبست کړو یا بس افطاري ورکوي یار څه نو د خلکو لینونه ورته لګېدلي دا مونږ څومره د هیومن ډیګنیټي اګینسټ لکه د خلکو څومره بې عزتي کوو عزت نفس ولا دغه کوو که نه دا څه طریقه ده په نور دنیا کې هم دغسې کېږي د فلاحي او د تعاون او د هیلپ طریقې دا یا الله نبی ویل دي چې په کار دا ده چې مونږ کله خیرات ورکوو یا یو لاس نه بل لاس ایگزیکټلی جی چاته پته ونه لګي لیکن مونږ یو هغې لپاره پوره یو ډراما کوو چې دا خلک ته وګوري دا وګوره دا لینونه لګېدلي او بیا مونږ هغه جړکیانې هم کوو هغې باندې غوسه هم کوو چې هله لینډس هم کوي تاسو داسې او هغسې او داسې راشنه ورکول د دې ضرورت دی که دې 50 کسانو کوم چې کوم موږ لینډ کې درولي بجای دي نه موږ د درېو کسانو لپاره څه د رډۍ بندوبست وکړو یا د کاروبار وکړو چې لکه هغه خپل ځان له خپله حلال رزق پیدا کړی شي جی یا هغې ته څه آسان او سستا او مفت ایجوکیشن بندوبست وکړو یا چې موږ پسې څوک دا هر یو چوک کې او هر یو ځای کې خلک ولاړ دي چې هله زه بیمار یم زما دا چل دی نو دا ولې ده ځکه چې هلته تاسو که فری کې هیلث نشتی که نه خو تاسو فری هیلث فیسلټیز ورکول یعنی دا خبرې چې موږ په هر کال عمرې ته لاړ شو یا هر کال حج ته لاړ شو که هغه پیسې موږ رایوځای کړو بله ټول نه مهمه خبر چې کوم دی هغه زکات دی صحیح ده که موږ زکات پراپرلی د هر څه ورکړو نو ما خیال چې دغه ټول او دغه پیسې موږ راولو لکه اوس چې تاسو د انډیا مثال ورکړو یا نور ځایونو کې نو هیلث څومره زیات ضرورت دی اوس موږ ټول ولې یریږو ځکه یریږو چې موږ سره هاسپټل کې بیډز نشته وینټیلیټرز چې کوم دی هغه مسله د ډېره زیاته غټه مسله د کورونا کې خو د ټول نه مهم شی چې دا وینټیلیټر دی صحیح ده زما خبر دا بیلیو دی وکاس چې کله نه ما سره لږ ډېر سره راغلی دي او ما کله نه زکات ورکول شروع کړي دي باور وکړئ چې ما هر کال زکات ورکړی بل ټایم چې زکات راځي هغې کې اضافه شوې دی کمې نه شوې دا زه پرسنل تجربه نو دا دنیا خو ده فاني هر څه به تاسو سره وي خو که زکات ورکړې نو هغه دنیا کې هم د تاسو نه یو بل لري چې ستاسو په مال او په دولت کې اضافه کیږي بالکل جی دا شرطیاً زه تاسو ته وایم او داسې ده دا زه خپل پرسنل تاسو ته خو یقینا چې کوم خلک زکات ورکوي هغې ته پته نو که موږ دا زکات ورکول شروع کړو او دغه چې موږ ستاسو خبره چې دا هر چا زړه کېږي چې د الله کور ته لاړ شي هلته لاړ شي خو که دغه پیسې راولي او تاسو ډېره ښه خبره ده وکړه چې چا له پرې کار شروع کړئ چې هغه د فقر نه او د دې نه پرې راوځي خپل ځان له د 2 وختو حلاله روټۍ چې کوم ده هغه پیدا کړي ګوره جي دنیا کې ډېر ساره اگزامپلز داسې دي چې یو کس ودرېدلی هغې غریبانو لپاره څه کاروبار یا څه ترتیب شروع کړی زموږ پاکستان کې اخوت یو اداره ده هغې قرض ورکوي او دا وخت هغې زما په خیال پاکستان کې هغه ټول نه غټه اداره ده او هغې اوس یونیورسټۍ هم یو شروع کوي لګیا دي دغسې الخدمت دی نور داسې ډېر ساره ارګنایزیشن دي بنګلادیش کې یو داسې ارګنایزیشنز دي نور دنیا کې هم ډېر دي چې هغوی ترتیب داسې شروع کړی چې بجای دینا ګوره تاسو کو یو کس له راشن ورکوئ نو هغه به ختم شي هغه به دوباره ولاړي چاته بالکل لیکن که تاسو هغې له څه کار جوړ کړئ نو هغه به محنت کوي امید دا ده چې میاشت یو نیم پس هغې له بیا بل چاته به لاس هغه کولو ضرورت به نه نیکسٹ ټایم که تاسو راشن ورکړ دی یا اسې پیسې ورکړ دي او هغې اسې خوړلې دي او ختم کړي دي نو دا ځل به هغه کوي او روان کال له به هغه بیا ولاړي لیکن که تاسو هغې له دې کال زکات کې روزګار جوړ کړئ نو روان کال هغه به نه کم بشي کنه یو کم بکس شي یو کس به کم شي لیکن ټول نه خلارم دغه ده کنه که زه نه غلطي کوم ما خیال د یونایټډ عرب امریټس کومګوالو نو ما خیال یو وخت کې د سوچ مسلم کنټریز بخپل زکاتونه دی لګي ایگزیکټلی جی بالکل
کنه پورا گلف کې او نو اوس چې مونږ الته لاړ شو نو مونږ ته نه ښکاري داسې چې دا ملکونه دا چې دي دا د مسلمان ملکونو په زکاتونو باندې چلېدو والا ملکونه دي نو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغی الله دې وکړي چې تاسو څومره ښه مونږ ته دا خبرې واضح کړې د نو زمونږ په ذهنونو کې نو مونږ ته خدای د عمل کولو توفیق راکړي وکاس دا ډیره زیاته مهمه ده ډیره زیاته مننه اگین او لیدونکو په خیر رمضان خبرونه هم داسې روانه ده د می خواته وځو د می نو وروسته ورازو هم پښتون یو نوې سفر ستړي مشي یو بیا په خیر رمضان ته لیدونکو په خیر رمضان کې چې اوس ما سره کوم ملمه دلته کې ناسته وړوکې ملمه چې کوم دلته کې ناسته هغه عمر کم دی خو دغه چې کوم کار دی هغه ډېر زیات پلی دی د خوازه خیلې نه چې دی د وم کلاس یو سټوډنټ چې هغه یو داسې ماشین جوړ کړی چې هغې نه بجلی جوړیږي صحیح ده نور خبرې به د هغه سره کوو ځکه چې موږ همیشه دا مو اورېدلي وي سرکاري سکولونو کې چې کوم دی ګورنمنټ سکول کې سبق نه دی په خپل په ګورنمنټ سکول کې هم سبق کوي په خپل کلاس کې چې کوم دی نو اول نمبر راځي فرست کلاس چې کوم دی هغه فرست نمبر چې دی هغه علي ما سره ناسته ډېر ګران انور الله نو ستړی مشه انور الله الله مو بخه ښه ته جوړې ښه نو انور الله دا راته وایي په دومره وړوکي عمر کې صحیح ده څنګه تاسو دا خیال چې د بجلی پیدا کولو دغه ماشين ته جوړ کې دا ولی تاسو څه ضرورت یا څنګه دا آیډیا تعالی رااله زه په کور کې ناسوم د بجلی زموږ د سوات چېونو اول د بجلی ډېر لوډ شیډینګ ډېره مسله نو په هغې کې بجلی لاړه نو ما ویل چې ولې نه موږ ځان له خپله یو بجلی جوړه کړو نو موږ مخکې په پیپ کلاس کې په کتاب کې ویلي چې د موږ د بجلی نه الکترومیګنیټک فیلډ جوړولی شو نو ما وی چې ولې نو خلک د الکترومیګنیټک فیلډ استعمال کوي بجلی ته جوړه کړي نو ما په دې باندې کار وکړو او بیا مې داسې یو خپل جنریټر راکړو چې هغې به بجلی جوړوله نو بیا وله ما ټرباین جوړ کړو او سټین او هر څه چې هغې ښکلی کار کوو نو بیا زه ولګېدم تیار شیز مې راواغست هم پکې فټ کړو نو هغې هم ښکلی کار کوو نو دا ماشین چې تا جوړولو صحیح ده دا اوبو سره چلیږي او دا اوبو سره چلیږي په اوبو کې ولګئ صحیح ده نو که ته موږ ته دا ووایي چې دا چې تا کوم ماشین جوړ کړی دی دا چې اوبو سره نو دا چې که په کور کې وي دا چلیږي نو دا څونه بجلی جوړوي دې سره څه کار کوي دا تقریبا 18 وولټ بجلی جوړوي او دا بلپونه چلی او څونه چې 18 وولټ موټرې دي دا ټولې چلولی شي هغه ټول دی باندې کار کولی شي صحیح ده ښه نو تاسو چې دا د وی چې ما 5th کلاس کتاب کې دا ویلیو صحیح ده نو لوستی نو بیا چې دا ماشین تا جوړولو نو په دې باندې ټوټل څونه وخت ولګېده ستا په دې باندې زما تقریبا یو میاشت لګېدل و چې دې باندې کم شیزونه چې مې جوړ اخیستو او جوړول چې مې ټول باندې یو میاشت لګېدل یو میاشت لګېدلو په دې یو میاشت کې ته سکول ته هم تلې که نه سکول چوټیانې وې نه سکول ته تلم سکول ته تلې ښه صحیح ده نو ماشین جوړول او دا بیا لکه اوس موږ دې ته ګورو که نه په دې کې صحیح ده چې تا ته یو آیډیا راغله که نه خو په یو میاشت کې چې ته ناست چې دا دې داسې ده پری غونډه کې چې کومې دي که نه دا مخکې دا اوبو دپاره چې دې سره اوبه ځي که نه داسې صحیح ده نو که دا راته چې څنګه دې ذهن کې راغله چې دا شی ولې دا ما خیال چې لرګي نه جوړ دی که نه او دا کې نو دې په جوړولو کې د سره چا هیلپ کړی چې لکه یاره ذهن کې دا راتله چېرې دا څنګه جوړ کې دا خو ما وی چې اوس دا موږ خو ما ځان له خپل جنریټر راکړو خو دا به اوس چې زه په اوبو کې استعمالوم نو د دې لپاره خو مال داسې یو شیز پکار دی چې هغه دا وچولې بیا زما دې ټرباین ته ذهن راغی چې ځان له خپل یو ټرباین جوړ کړم او هغه دا چولې او دا سی ډي دی راغستې که نه دا پولی مې ول د سی ډي نه راښکړی ښه صحیح ده او دا د څیزونه د کوم ځای نه را پیدا کړل لرې چې ته کباړي دکان له لاړ وي هلته نه دي اخیستي که کور کې د سره چې ته کې نه دا څه په کور کې پراته وو او څه چې شي نه چې نو هغه دا څه شي دا پرې چې دا څه شي نه جوړې کړي دي دا د پیپ نه د پلاستیک پیپ چې هغه ټوله که نه دا ښه دا دې هغه کټ کړي دي صحیح ده اور دا څه ماشین غونډه کې د څه شی دی که نه جی دا ما له بیا سټین جوړ کړلی ما چې دا هغه کې او دغه یو چې دی نه دا بیا دغه دی بیا بجلي دغه شیز جوړوي ښه صحیح ده نو ته اوس موږ ته که لږ چل وښیې د اوبو خیر شته دی نه نو بجلي پاور خو به نه راځي دیږي که نه دا چې دی نو دا دې کې دا بلب لګېدل دی چې دا پرې چې دی دا په اوبو کې دې چولېږي نو دا بلب رڼا کوي لګیا داسې به لږ واړه لیدونکي وګوري تاسو داسې ګورئ یس اوکې دا خو اوس دلته اوبه نشتي نو په اوبو کې چې دا ریګولر چلیږي دا نو بس ښه سپیډ کې چلیږي څونه سپیډ کې چلیږي دومره بجلي جوړیږي
صحیح ده. نو داسې یو دوباره سپیډ کې تا کو چې زموږ لیدونکو ته هم ښکاره شي ګورې موږ ګپ نه لګو دا رښتیا دي. ډېر ښه یوه میاشت کې په یوازې 1000 روپو کې چې کوم دی دا تاسو تیار کړه بچي دلته واپس کړه داسې صحیح ده. تاسو ګورئ دي کې دا چې کوم سیډي دغه دی هغه یې یوز کړي دي استعمال کړي دي او دا لرګي دغه نو دا ټول د یو میاشت خواري ده وسړي سکول تم تللی نو سکول سبقونه چې کوم دي نو ته خو په کلاس کې چې دی نو اول نمبر راځي صحیح ده. نو بیا دا یو میاشت چې په دې باندې لګونه نو څنګه به سکول ته تللی بیا به دې باندې څه ټایم کار کولو په دې باندې به مې چې د سکول نه فارغ شوم نو بیا به زما ورور ماته سبق وی دا ټیوشن نه چې به فارغ شوم نو بیا به ما ځان خپل کار نور په دې کوو. ښه دې به څونه ټایم به دې له ورکول هسې ورځ کې ورځ کې به مال تقریبا 3 نیمې غنټې ورکولې. نو لوبې به دې څه ټایم کولې ځکه چې ته خو اوس هم وړو کې نو 5th کلاس کې خو نور هم وړو کې نوړه دې نه کېدو چې لږه ته لوبې وکړې. نه د لوبو زموږ دغه نشته زموږ ټول وروڼه داسې یو ښه لږه لوبې موبې نه کوئ. نه لوبې نو دا څنګه کېدای شي دا څنګه ماشومان چې تاسو لوبې نه کوئ ماشومان خو لوبو ته ډېر زیات خوشحالېږي. زما خپل ځاني د دې شیانو سره ډېر شوق دی د دې وجې نه زما د لوبو سره هم شوق نشته. ښه نو د نور وروڼو دې چې دی داسې څه دغه څیزونه کوي کارونه کوي که نه هغه لوبې کوي نه هغه هم کارونه کوي څه لکه هغوی څه جوړ کړي. زما یو ورور دی هغه په یونیټي کې ښه ایکسپرټ دی او بل چې دی نه هغه BS کمپیوټر ساینس کړلی او بل کمپیوټر نو کور کې د مور پلانو یا تاسو څنګه ماشومان یې ماشومان خو لوبې کوي لږ او لوبې خو هم ډېرې ضروري دي ځکه فزیکل اکټیویټي ډېره زیاته ضروري خو ده که نه هره ورځ چې کتاب وي او هره ورځ دا خو مزغو باندې ډېر بوج راولي که نه زمونږ بس لوبې سره شوق نشته. ښه صحیح ده زه ښه خبره ده دا هم ښه خبره ده چې دا کار کې خو زه به دا یم چې فزیکل کرکټ دی خوښي فوټبال دی خوښي هاکي دی خوښه خپله د کومه لوبه خوښه ده. کرکټ مې خوښ نو کرکټ نه کوې سکول کې ملګرو سره مخکې مې کوه بیا ته خلاص شوم. بیا ته خلاص شوې بیا ته خلاص شوم. صحیح ده نه دا کار هم ډېر زیات ښه دی انور الله خو دا دی چې فزیکل اکټیویټي هم پکار ده په ناسته چې دی نو بیا سړی غټېږي اورې واسم کوارنټین دی نو دا دی چې ایکسرسایز سره ورزش سره یا لوبو سره چې کوم دی د انسان باډي چې کوم هغه چست پاتې کېږي که نه داسې ده که نه ده ښه دا دی چې روژه دې نیولې ده که نه روژه مې نیولې ده. تا نیولې ده که ته نیولې رښتیا ووایه ما نیولې ده. تا نیولې ده ښه صحیح ده. نو دا راته چې دا ماشین چې تا جوړ کو او تا کور کې ټول ته پته ولګېده صحیح ده نو په دې ماشین باندې ستا کور کې څه لګېږي ته ولګې زه خو ما خو ځان لا صرف بلب استعمالوم او بیا مې د دې کرنټ مې چې کومه چې لکه دا کرنټ جوړی خو چې څنګه جوړی څونه جوړی نو بیا د دې دپاره ما چې میټر باندې وکتو نو دې 18 وولټ کرنټ جوړو. ښه صحیح نو دا بجلی نن سبا ځیو خلکو سره موبایل دي نو په دې کرنټ موبایل چارج کېږي په دې باندې موبایل چارج کېږي خو بیا دې ته خپل دغه لګول غواړي چې لکه دا د موبایل همره کرنټ دا کرنټ چې دی دا کم شي او د موبایل همره کرنټ تېرخ شي چې موږ ته موبایل چارج کولی شو. ښه نو هغه بندوبست یې ولله نه دی کړی؟ نه هغې باندې مې ډېر بندوبست پکې که نه او که نه چې موبایل کې چارج نه موږ ته موږ خو هر څه نن سبا موبایل کې ګورو که نه صحیح ده. ښه دا ته چې یو بل ماشین چې ما اورېدلي تاسو جوړ کړی دی چې هغه چې کوم خلک اورېدی نه شي د هغې د محرومه دي نو هغې اورېدی شي دا څنګه اله ده هغه د موبایل سره په بلوټوث باندې کنیکټ کړي او په هغې باندې خلک اورېدی شي لکه کم کسان چې اواز نشي اورېدی هغه پرې اورېدی شي. نو دا که ته موږ ته ووایې چې دا دې څنګه ایجاد کو او څنګه لږ تفصیل کې موږ ته ووایه. زه لګیا وم په یو ډیوایس باندې ما چې لکه د اواز سره یو شانتي موشن وکړي د اواز سره موشن وکړي نو په هغې باندې ما کار کوو بیا د دې دپاره ما یو تار سپینوو چې د تار سپینولو زما عادت دی زه په خوله باندې سپینوم نو ما تار په غاښونو باندې سپینوم نو ما په غاښونو باندې تار سپینوم نو ناڅاپي ما څه اواز غوندې راغی نو اول پیر خو زه ویرېدم نو بیا زه وګرځېدم راوګرځېدم څوک نو بیا رالم کېناستم نو چې بیا ما هغه چل وکړو بیا دوباره اواز راغی نو ما چاپېر وکتو نو چې ما وکتو نو کمپیوټر کې آډیو پین لګېدلی نو ما چې ښه لکه اواز په دې تار کې راځي نو په هغې باندې ما بیا خپل ورور ته وویل او د هغې نه مخکې ما وکتو چې لکه دا صرف دا یو اواز راځي که نه نور اوازونه پکې هم راځي نو ما په کمپیوټر کې مې مختلف سانګز او هر چیز مې پکې ولګو که نه نو پای کې اواز راتلو نو ما یې ښه لکه دا هر قسم اواز راځي. مثلا که اوس یو کس دی او هغه اورېدی نه شي ستا د ډیوایس په د هغه هیلپ څنګه کوي؟ دا به له موبایل سره خلک کنیکټ کړي بلوټوث د لارې او دا به څنګه کې خوله کې به نیسي دا تار غاښونه کې داسې ونیسي تاسو سره څه شته دی چې موږ ته وښایې؟ صحیح ده
دا به مونږ وګورو لیدونکو تاسو ګوره انور الله چې کوم دی په دونه ورکوټي ایج کې لګوي دا زمونږ لالونه دي که نه چې واقعي مونږ په دې باندې ویاړو د دوی په دونه ښځې دا پین چې دی نو دا په غاښونو کې ونیسي او بیا پې ښکلی اواز اورېدی شاټ خو نه کېږي نه دا پین یادې دا دا ورکوټ شان دا به خوله کې ونیسي او بلوټوث سره به دا کنیکټ شي او بیا چې موبایل کې سي هغه به زه اورم هغه به اورېدل اوکې مثلا په موبایل کې ګانا زه لګوم یا که زه په موبایل کې خبرې کوم هغه خانه چې کوم اواز راځي هغه به زه هغه به م اورم او تاسو بیا د دې غاړې هم خبرې کولی شئ که تاسو خبرې کوئ تاسو اوس د چا سره کال کو خبرې کوئ که نه نو تاسو زما اواز هم اورېدی شي او تاسو به دې کې خبرې وکړئ نو زه ستاسو اواز هم اورېدی شم خو دا ورکوټ شان دغه چې دی ستن غوندې دا به خوله کې نیسي دا به غاښونو کې ونیسي غاښونو کې به کلک نیسي ویری ګوډ ډېره ښه خبره ده دا دې څومره ټایم کې جوړ کو دا خو د دې وخت خو ډېر شو ځکه ما اول بل ډیوایس جوړو نو چې دا ترې راووتو نو بیا په دې باندې زما څه نیمه میاشت چې کوم ډیوایس د جوړولو هغه بیا جوړ شو که هغه دې نیمه کې پرېښو بیا دې ته رالم ښه نو دې باندې یوه نیمه میاشت ولګېده دې باندې هغه ټول باندې څه یوه نیمه میاشت لګېدل به خو زه هم په دې باندې به نیمه میاشت لګېدل ښه ډېر ښه صحیح ده نو انور الله ډیره زیاته مننه خوازه خیلې نه دا وړوکی ماشوم چې هغه په 5th کلاس کې دی او هغه دومره زیات چې کوم دی کریشن او کریټیویټي دا غشته دی او هغه په سرکاري سکول کې سبق وایي او هغه په کلاس کې اول نمبر راځي فرست پوزیشن اخلي نو بیا زمونږ او ستاسو ټول دپاره دا ایکسکیوز نه دی پکار چې مونږ دا وایو چېرې زمینه نه د مساعده یا مونږ دا کار کولی نه شو یا دا ممکنه نه ده انور الله ډیره زیاته مننه تا ته پته ده ته ډیرو خلکو دپاره انسپریشن یې ماشاءالله او نو مخکې دې څه اراده ده چې څه وکړي مخکې خو زه چې شی غواړم اکثر پکې دای نه بل شي راوځي نو لګیا چې سره وځي بیا مونږ ته وایي صحیح ده اوکې ډیره زیاته مننه ښه انور الله له مونږ سره د خوازه خیلې نه اوس ځو د دمې خواته دمالو بېرته راسانه کېږو په خیر رمضان په خیر رالی په خیر رمضان ته لیدونکو هم پښتون یو نوی سفر زمونږ فزیکل جسمانی صحت ډیر زیات مهمه ده خو تاسو دا معلومه ده چې زمونږ نفسیاتی یعنی ذهنی صحت چې کوم دی هغه هم ډیر زیات مهمه ده که زمونږ ذهنی صحت چې دی هغه جوړ نه وي نو زمونږ جسمانی صحت هم هغه چې دی ورسره خرابېږي او زه به دا وایم چې زمونږ او ستاسو د صحت دپاره ضروري دا ده چې مونږ همیشه هغه خبرو باندې په هغه ټاپکس باندې خبرې وکړو چې هغه زمونږ صحت که هغه ذهني دی او که جسمانی دی هغه ورسره ښه شي او که څه مشکل لرو چې په خپله حل کو نو دغسې مونږ هفته کې یو ځل سایکالوجست رابعه خان راغواړو چې هغې سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو چې څنګه مونږ وکړی شو چې مونږ ذهني طور باندې هم سالمه پاتې شو ځکه چې معاشرې ته یا سوسایټۍ ته یا ټولنې ته چې کوم سالم مزغو والا کس وي هغه چې غومره فایده رسوي دومره چې ذهني طور باندې مریض یا کس وي هغه ورته دومره غټ عذاب هم ګرځېدی شي نو رابعه خان ستړې مه شئ په خیر اوسئ ته هر ځل خپل سلام بدل کړي ما وې زه به نن تا ته وایم لویه شي سوري داسې و چې یو ماشوم وایي مور دوکان له لیږلو نو هغه ته یې وایي چې هغه ته نه یادېدو نو هغه ته چې ته به دوکانه پورې ځې نو ته به یادې که نه چې دا هر څه چې راوړې که نه نو هغه به ته راوړي چې 1 کیلو چیني 1 کیلو چیني 1 کیلو چیني 1 کیلو چیني نه ماشوم ته لاره کې څوک مخې له ورلو نو هغه چې سره خبرې کړو نو هغه نه هېر شو چې خدای پاکه زه به اوس څه وایم که نه نو هغه تاسو یوه هفته چې کوم دی دا یاد کړی چې زه به دې ته یم چې لوی او هغه ما خپل سلام بدل خپل ټیکنیک بدل کو ما وې زه به نن دا وایم خیر چلو ټیک نیکسټ ټایم صحیح ده جی څنګه جی تاسو ښه زه بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه یې ټیک یې الحمدلله اوس تاسو کو ته کنه چې څنګه رابعه خان چې د ما سره کېنه زموږ د پروګرام شروع د خندانه او یو انرژیټینګ سوري د سیګمنټ آغاز چې کوم دی هغه د یو انرژي نه او د پوزټیویټي نه او د خندانه شروع شو چې ډیره زیاته مهمه ده ښه زه به دا وایم چې آیا نفسیاتي بیماریانې چې کومې دي دا د دې وجه جوړېدی شي چې یو کس روژه ونه ساتي د دې صحیح جواب زه تعالی دا درکمه اول ټولو ناول خدا چې روزه زموږ ټولو د لپاره ډېر د خوشاله مقامي صحیح خو
ذهني بیماریاں چې کوم دي کوم چې لاست پروګرام کې ډیپریشن او انګزایټي باندې زور زکا چې زموږ معاشره کې ډیپریشن او انګزایټي ډیر زیات دی. صحیح ده. ډیپریشن پاست سره تعلقات ټراما سره ریلیټډ ساتي، انګزایټي مخکې راتلونکو والا حوالو سره سوچونه او هغه سوچونه چې خوف زده کولو والا سوچونه، يرولو والا سوچونه، زدا کار نشم کولای، زبا وګورځم، I'm a failure, I can't do it, you know داسې ټایپ سوچونه راځي. رمضان کې زیاتر چې کوم زموږ د نفسیاتي مریضان دي، خاص طور په د ډیپریشن او د انګزایټي د لپاره روزه ساتل ډیر زیات ګران دي. او زه د چې ځکه چې موږ خدای مکه فزیکلی یا جسمانی کوم بیماری یا کوم تکلیف نو خو ډاکټر وی چې روزه مساته نو دا سي آیا داسې د لپاره هم دی او د لپاره خلکو ته زه وایم چې وجه څه ده. بعض اوقات زموږ ذهن کې راځي کنه څه ډیپریشن، څه انګزایټي، روزه خو هر څوک ساتلی شي. ګوره بعض اوقات چې چا بلډ پریشر یا چا ډایبیټیز وي یا چا ته هارت پرابلمز وي، هغه هم روزه وساتي. الله دا نه همت حوصله ورکي. خو اخر د انګزایټي او ډیپریشن کې داسې څه چل دي چې دوی موږ روزه نشو ساتلی. نو د دې څه سمپټمز دي، خاص طور په انګزایټي حواله سره زه تاسو ته وایم او د حواله سره ماته پرون ما یو پیشنټ هم کتلو. هغه کې دا دی چې په انګزایټي کې باډلی او د جسمانی سمپټمز او ذهني سمپټمز. ذهني سمپټمز خدای چې سوچونه راځي، کمارو جو ساتلا او په ما سره چلو شو زپمړه شمه. انګزایټي والو ته چیسټ پینز ډیر زیات کیږي، دا غیر ریپټ بریدینګ ډیری او شالو بریدینګ وته ډیر زیات کیږي. فار ایگزامپل څوک په کور کې دی او هغه आवाज یو دغه سوچو کې اسنه ما پسې څوک راشي، څوک ما پسې راغی نو په معاملې کې چې معاملې کې زما کوروالو ته پته نه لګي. داسې ټایپ سوچونه راځي د خلکو ته. نو چې داسې سوچونه راتلی شي باډي اتوماتیکلی چې هغه سوچونه والی نو باډي پاغي باندې ریاکشن شروع کی. شالو بریدینګ، رپیدل، مره اوچ شي، هارت بیټ एकदम تیز شي، د خلکو خېټه خراب شي. پدې کې سیویر انګزایټي کې تاسو وکړلی ایگزام انګزایټي کې د ماشومانو همیشه خېټه خرابوي، یې په خېټه کې درد دي. نو دا د هغه سمپټمز دي، وارنینګ ساينز دي، ماشوم د ټیم پریشان دي. نو دا سه چې کوم هغه خلک دي چې کوم میډیکیشنز باندې دي او هغه ته د انګزایټي بیماری ده، نو هغه روزه نشي ساتلی. هغه چې روزه اوساتي کنه فور ایگزامپل مره او چشوا، نو هغه ته دا ثاټس راتل زما مره او چې دل شروع شو، زما تګه چې کومه دا اب نور زیات شي وخت سره زبا وبونس کما زبدلته کمره کې را پریوزما سخوړل پکار دي، سخوړل او پاغي باندې رپرپیرا شي، دغه په خېټه کې درد شي، جسمانی درد زیات شي، په ذهن کې درد شي. and they have to reach out to something سنه څه شی به اگر علي خلې کې باچی چې to feel calm and for سکون. خج د بخي تاسو دا ټاپک مخه ته وړم خو دا ټیم پترسکون کې چې کوم نثار خان ولاړ دی هغه دا سوچ خشتف را روان دی، هغه دا سوچ کې چې دین زهیر شم، هغه اوس بدین زایټی کې را نشي موږ سره د یو شیف ته بیا به سره سکو. نثار خان ستړی مشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام نجیب حافظ، ډیره مننه. یو باری بیا تاسو ته په ترسکون کچن کې هرکلی وایم. راځم خپل ریسپی طرف ته. ریسپی چې کم د نن ما سره کانټیننټل یو خواړه دي را سره او د هغې نوم دی ډبل ډیکر چکن. او انګریډینټس طرف ته راځم. ما سره چې کوم دی مسټرډ دی را سره، یلو مسټرډ دی را سره، ماسته دی را سره، سپین مرچکی دی، پاپریکا پاوډر دی را سره، سویا سوس دی، بلیک پیپر دی را سره، فرش کریم دی را سره، براون سوس دی، مشروم دی را سره، اوږه دی را سره، او ورسره چې کوم دی سالټي مالګه چکن پاوډر دی را سره، چیز سلایس دی را سره، او میش پوټیټو او ویجیټیبلز دي. چکن هم را سره دی او غټ مرچکی سور چې کوم دی هغه هم دی. چکن چې کوم دی ما تقریبا 250 ګرام اغستی دی. دې له به زه میرینیشن ورکوم. میرینیشن کې چې کوم دی ما سره 2 چمچې چې کوم دي یلو مسټرډ دي، 2 چمچې ماسته دي را سره، نیمه د چایو چمچ چې کوم دی سپین مرچکی دی، نیمه چایو چمچ چې کوم دی دا پاپریکا پاوډر دی، یو چمچ د خوراک سویا سوس دی، او نیمه د چایو چمچ چې کوم دی دا ما سره تور مرچکی دی، ورسره چې کوم دی نیمه چمچ غټ سور مرچکی دی. دې دپاره به زه ساس جوړوم. ساس کې چې کوم دی ما سره 3 چمچه چې کوم دی د خوراک دا ما سره آیل دی. آیل نه پس اوږه د یو نیمه چمچ 15 ګرامه چې کوم دی ما مشروم اغستی هغه پکې زه ایډ کوم. بیا د هغې نه پس چې کوم دی براون سوس دی 2 چمچې دي ما سره، نیم کپ فرش کریم دی ما سره، او ورسره چې کوم دی نیمه چمچ بلیک پیپر دی، او یو چمچ چکن پاوډر دی، او نیمه چمچ سالټ دی.
دا زما سوس ریسیپي وه او کم چې کم دی دا به ورسره زه د میش پوټیټو او د ویجیټیبل سره سرو کوم. جی نجیبه صحیح ده. ډیره مننه نثار، تاسو خپل کوکینګ شروع کړئ او زه راځم واپس خپل ټاپک ته رابعه خان سره. تاسو وایئ چې دغه هغه انزایټي وجه سیمټمز دي او د دې وجه نه یو کس روژه نشي ساتلی. ښه صحیح ده. ساتلی شي هم نجیبه که سپورټ ورکړلی شي که نه، لایک زما یو ملګری ده هغې ما ته ووایي که رابعه ما ته سپورټ وي که نه او ما سرې څوک وي زه روژه ساتلی شم، زما بداني که زه راپرېوتم نو زما به څوک اوچتولو دا څنګه سپورټ؟ دا ګوره دې کې یو انزایټي ډسارډر وي، انزایټي اٹیک وي او یو فوبیا اٹیک وي. نو په هغې کې هغه یره او خوف دا نه شي چې هغوی یریږي که موږ راپرېوتو زه به مړه شم، دې کې ډیت انزایټي وي. نو ما به څوک اوچتوي، زه به دلته کې پرته یم یا که څوک په لاره رواني هغې ته एकदम دا سوچ راشي او که زه په سړک پرېوتم نو خلک به ما ته راټولیږي، ما به راوچتوي، ما به اسپتال ته بوځي، ما به چېرته بوځي. هغه یو سوچ دا نه لینتي فیوچر طرف ته لاړ شي چې هغه ویروي چې مطلب زما ځینې خلک ما کتلي دي هغې ته خیر انزایټي نه و، هغې وایي چې دا موږ ساتلی نه شو. لږ نه و چې لږ زه به راپرېوځم یا به زما شوګر لیول ډاون شي. ما سره کولیګ زه بل ځای کې چې وم هلته کې کولیګ نو هغې به وایي چې یاره دا تاسو روژه څنګه ساتئ، ځکه دا خودونه تاسو غرمه هم خوراک نه کوئ، سهار هم خوراک نه کوئ، ماښام پورې یاره دا زما لپاره پاسبل نه ده که نه. نو هغې داسې انزایټي نه وي چې زه به هغې ویدی چې لوږه زه نشم برداشت کولی. نجیبه دې کې اندا شی دی. ګوره مینټل هیلث ایشوز چې کوم دي که نه دا کنسیلډ دی ته وایي پټ ایشوز دي. دې باره کې خلک خبرې نه کوي. دې باره کې خلک خبرې ځکه نه کوي چې څنګه مسلمان یې، خدای در باندې روجو رحمت راوسته ته هغه نشي کولی. بنده ندامت او ګلټ فیل کوي، ندامت اینڈ ګلټ فیل کوي نو هغې په هغې کولو خبرې نشي کولی. داسې زما هم یو کولیګ ده چې رمضان نه 10 ورځې اول په هغې باندې دغه شروع شي زه روجې نشم ساتلی، زه به دا روجې نه ساتم، زه تنده نشم برداشت کولی، ما نه برداشت کېږي. نو ما به ورته ته یو روجه خو ساته، ته بیا ګوره څه په مشکله به موږ هغې ته ووایي ای چې به یو روجه وساتله هغې به اوس زه ټیک یم. نو هغه سټیپ اخیستلو نه باید ده. نو دې دپاره سپورټیو میکانیزم ضروري دی، فیدل ضروري دی چې چل سره چې څه په وجه هغه روجه ساتل نه غواړي، هغه یره څه ده، هغه خوف څه دی. نو د انگزایټي او دا ډپریشن مریضان چې کوم دي دا حال دی. بل دا چې دوی میډیکیشن لري د کې نجیبه یو شی بلم دی چې د ډپریشن او انگزایټي سره فزیکل بیماریاں نمی انډوکراین هایپو اکټیو تایرویډي هایپر اکټیو تایرویډي د کسی پدې کې ډېر زیات ډپریشن انگزایټي رپرپې راشي. هغه کې خوراک کولو د لپاره ضرورتي انسولین وګرځيږي. اګه تاسو زما تیر پروګرام یادو چې مونږه غوسه کې دا خبره کړې و انسولین وګرځيږي، بلډ پریشر یا एकदम های شي تاسو سوچونه سره یا एकदम لو شي او غي باندې فیر راشي چې زمړه کېګم سکول پکار دي، دارو جماعتول پکار دي. So they have to have something. Yeah, they have to have their medications also. او بل شي دا دی چې هغوی جسم دانه تکن او بھاری فیل کوي چې هغوی تراوی نشي کولی. بعض اوقات پتا سو کتلی خلک چې کوم دي ما داسم کتلی دي چې روجې نه ساتي خو هغوی منځونه کوي، هغوی تراوی کوي، نو خپل طرف ته خدای له یو کنیکشن او دغه ورکولو کوشش کوي. نو دا هغه خبرې چې کوم کلاینټس ماته کړي دي. ما ته پرون د یو مور کال راغلو او هغې جړل، هغې وی زما لور د 2 ورځو نه کمرې کې بنده ده او هغه وی چې زه روجې نه ساتم بس ما په آرام پرېږدی. نو هغې ته ما دوی او هغې وی چې دا ګوره اسلام دی او دا څنګه مسلمانه ده او دا خو مسلمانه نه شوه او زموږ تربیت کې هغې خپل ځان بلیم کو. نو هغه بیا ډېر ډیټیل سره ما پوهېږه چې ګوره ستا ماشومه چې کومه ده دا نه ارسینه په میډیکیشن باندې ده. ټرای ټو انډرسټینډ هر سچویشن. داسې خلکو سره انډرسټینډینګ ضروري څنګه چې تاسو فزیکل بیماریانو والو سره اگر چا اوس ګردو کې مسله ده نو هغه ډاکټر یا سپورټ ورکوي کنه ورکوي وته وای چې او ټیک تا تاسو د دې او ډیر خلک دادي انگزایټي والا هغه د دې د غور کوي څنګه چې عام انسان روزه نه ساتي او د هدیه چې کم ورکوي د دې کفاره ورکوي. نو داسې ډپریشن انگزایټي والا چې کم دي د الله طرف نه داسې حدیثونه بیان شوي دي چې پاغي کې دي چې پتا سو په مشکلات راځي نو پاغي کې تاسو دا طریقې استعمال کې الله تاسو سره دي. نو اگر یو زموږ د دین او د اسلام سپورټ هم دی خو په دې موږ خبرې نه کوو دا موږ پټې ساتلې دي کې دي چې ډېر اوریدونکو وی چې دا پته نه رابیا سوي لګیا دا سنوي خدا ټول زما د پریکټیس
نچوړ دی. زه به لیدونکو ته هم که تاسو غواړئ چې په خیر رمضان کې تاسو د رابعه سره داسې کوم ټاپک چې تاسو د دې باره کې تپوس کول غواړئ یا بل څه تپوس کول غواړئ نو تاسو زموږ جاز واتساپ نمبر چې کوم دی هغې باندې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپلې پوښتنې راولېږي. موږ به رابعه خان نه تپوس وکړو. تاسو موږ ته ایمیل هم کولی شئ contact@hampashtoan.tv د لارې ایمیل کې مخبلې پښتنې را لګلې شي. ښه جي نو دا راته وایي چې اکثره دی وی کنه چې کله د مزغو ډاکټر لاړ شي او لږ هغې وي چې د ډاکټر لاړ شي هغه بیا د دوایانې درکوي د میډیسن د لارې که ستاسو علاج کوي که نه نو هغه بیا ښه نه لانګ ټرم کې دې خبره تاسو وایي چې انزایټي کې دوایي انزایټي کې ډپریشن کې میډیسن از ویری امپورټنٹ. څنګه چې تاسو ته انفیکشن وشي او د هغې دپاره تاسو ته انټي بایوټیک ضروري او تاسو ته وایي چې 3 to 7 days به دا انټي بایوټیکس تاسو خورئ او هغې نه پس به بند کړئ. چونکه دا سایکوټراپیک میډیکیشن دی ته وی نجیبا چې کوم منټل هیلث سره ریلیټډ دی او سایکایټریسټ له الزی چې کله ضرورت یې تاسو هارمونز اپ اینڈ ډاون شي نو هغه د لپاره بیا دای چې هغه تاسو له میډیکیشن درکې او دا میډیکیشن دا ز په هوا کې خبره نه کومه. زما خپل فیملی کې بلا خلک د ډپریشن مریضان پاتې شوي دي. دا 6 months پورې تاسو له دا دوايي درکې د دې ساید افیکټس ساید افیکټس لکه فور ایگزامپل ته ډیره چړچړای کنه هغه میډیسن دی چې چړچړاپن کم شي نو 6 months کې هغه رو سیټل ډاون کیږي. هغه بیا او داسې هم نه دا زموږ یو ځکه خدا ډیر مسله ده یو لاړې دوايي درکړه نه خورم کې خو زیاده زم نه ډاکټر لا زه this is your right talk to the doctor. هغه ته وایي چې بھئی دا میډیکیشن چې کوم دی په ما دا اثرات کوي. یو ځل ستا میډیکیشن شروع شي within 6 months ستا په هارمونز باندې کار کول شروع کی دماغ کې رو تا کام ډاون کی چې ډاکټر ته پته ولګي رو هغه پرسکرپشن نه چې کوم میډیکیشن دی هغه هاف نه بیا 1/4 کی 1/4 نه بیا هغه بند کی یا هغه په ځای سبل سم میډیکیشن. صحیح ده. ښه نو تاسو درته وایي چې دوایانې میډیسن او یا کاونسلینګ چې کوم دی هغه سیشن هغه سایکالوجي سره دواړو کې کوم یو زیات افیکټیو both are important. ډے ټو ډے پرابلمز چې کوم دي کنه فار ایگزامپل ریلیشنشپ ایشو دی دا چا اپس کې د ځوانانو زړونو ماتيږي ډیر زر او ډپریشن او دغه کې لاړ شي دا ډے ټو ډے پرابلمز دي د لپاره کاونسلینګ 2 نه 3 سیشن ضروری دي. سیلف کانفیډنس ما کې نشته ایگزام انزایټي د زنشم ورکولې کاونسلینګ 2 to 3 سیشن جست 2 to 3 سیشنز. میډیکیشنز هغه ځای کې دي چې تاسو ډپریشن 6 months نه زیات شوي دي تاسو سوچ کې د خودکشي د غرازي تاسو په بغیر څه خبره غوسه کوي تاسو پاست ټراما چې کومه د پاست کې بلا و تاسو نه جیو داسې کسان کتلی چې نو په دې ټول هغه کې بیا میډیکیشن پلس کاونسلینګ امپورټنٹ دی. میډیکیشن په ذهن کار کوي او کاونسلینګ ته وی چې ډیلینګ بسنګ. صحیح ده. ثانک یو سو مچ. ډیر زیاته مننه کوم خبرې چې تاسو په دې کوم ټاپکس چې تاسو ول موضوعات چې کوم په دې هم خبرې کوي ان شاء الله روان پرومونګ ګرا بیا خان ډیر زیاته مننه. ثانک یو لیدونکو دماغلو دمینه ورسته برازو پترسکون کې تاسو سره منو هم پښتون یو نوې سفر دما. په خیر رمضان ته ستړي مشئ دا وخت ترسکون کېما د نثار خان سره او نثار خان خو په جوش کې لګیا د خپل ډش ته لګیا دي تیاری. ما کوم ویجیټیبلز ما سره هغه مې سوته کړه هغه زه تاسو ته یو پیر بیا وایم کوم ویجیټیبل ما سره هغه ما پهله چې کوم دی بوایل کړیو او هغه کې چې کوم دی ما مالګه او تور مرچ او کم ما سره ایټالین هربز دی پارسلی دی ته وای دا پکې ما اډ کړو. دا څه د پاره خې دا خو زه ګورم دا ایټالین هربز دی دا څنګه لکه پودینه دا ډرای کړي گرین کورندر دی لکه دا ډرای کړي دا شانتي ایټالینز هم هربز دی نو دا هم ډرای مو سره دی او فرش هم راځي ایټالین نه د دې ټیسټ څنګه دی ټیسټ چې کوم دی لکه هر کوزین چې کوم دی خپل مصالې ها نو دا شانتي د ایټالین چې کوم دی دا شانتي دا مصالې پارسلی دا اورېګانو دی دا غین علاوه چې کوم دی پارسلی اورېګانو او نور هم داسې 2-3 هربزونه دي ټراګون شو دا بوسونه پخې ده دا چې کوم دی زما تیار دي او چکن چې کوم دی هغه دا د عمدې کې پخې کې دا مخکې نه شیدلی دا ما مخکې یو شولیو دا کوم ویجیټیبلز ښه دا اوس چیز تاسو تی باندې دا چیز چې کوم دی منې زه پاسه اډ کوم ها اوکې دا چیز یې پاسه اډ کوم اوکې
او ویجیټیبل چې کوم دی هغه زما تیار دي ریډي دي نو دا به زه پلیټ کې چې کوم دی کېږدم ښه دا به زه بند کړم رایټ نه بند نه کوي زه یو سوس تیاروم دی دپاره او دا بیا زما پکارېږي لیدونکو تاسو چې اکثر کتلي تاسو رستورانت ته ځئ که نه نو هغه چې کوم ډش تیاروي هغې سره هغه ساس چې ورکوي هغه زموږ زیاتره خوښېږي که نه او اکثر موږ هغه دومره شوق سره خورو چې بیا کوي نو دا هغه ساسز دي چې هغه تاسو ته نثار چې دی په ترسکون کې ښیي نو پلیز هغه ورسره ګوري دا ساس وغیره هم تاسو کول چې کور کې تیار کړئ که نه دا ما میش هم تیار کړی دی دپاره میش چې کوم دی الوګان مې پهله دا کړي ویشول مې او د هغې نه پس چې کوم دی هغه ما په ګیلاس سره یا میشري تاسو سره نو هغې سره مې چې کوم دی سمیش کړو نو بیا چې هغې کې ما ټیسټ دغه کړی فرش کریم دی پکې چکن پاوډر دی پکې او مالګه ده پکې او لږ شانته کې سپین مرچکی دی پکې دا زما میش تیار دی اوس زه ساس تیاروم دی دپاره ساس کې چې کوم اوږه پکار ده اوږه چې کوم دی دا تقریبا یو چمچ ده او دا چې کوم دی دا به زه سوتی کړم اویل چې کوم دی تقریبا ما 3 چمچې اخیستې دی دپاره او دې دپاره چې کوم دی ما براون سوس تیار کړی براون سوس طریقه دا ده چې براون سوس چې کوم دی ما سره دا یو دی نو دې طریقه هم درته زه وایم لکه بازار کې تاسو ډیمی ګلاس اخلئ نو هغه تاسو ته کاسټلی پرېوځي نو کور کې چې تاسو هوممیډ تاسو هم تیارولی شئ هوممیډ طریقه دا ده چې بټر چې کوم دی تاسو به 2 چمچې واخلئ د هغې نه پس چې کوم دی میده به واخلئ 2 چمچې او هغه به پین کې چې کوم دی هغه ونه سوځي سوتی به کوي او دې کې چې کوم دی زه اوس مشروم ایډ کوم ما څه کم 15 ګرام مشروم دي هغه چې تاسو کله سوتی کوئ بټر او کم میده ده هغه براون کوي او هغې نه پس چې کوم دی تاسو به ورته یخني ور واچوئ نو ستاسو دغه براون سوس چې کوم دی دا کور کې به تیار شي بیا وتښتېده هغه ډېر زیات ستړي کېږي نو یو زما ډرس خرابېدی شي یا زما سکین ته هم دغه کېدی شي نو دا کم فرش کریم دی دا به پکې زه ایډ کوم ښه او چکن چې کوم دی هغه هم زما بالکل تیار دی بس دا اوس نورې چې کوم دی هغه پټاخي چې کوم دی هغه منع کوي او تاسو دلته ورېدلی شئ ښه براون سوس تاسو ته ما ویل براون سوس چې کوم دی زه به پکې 2 چمچې ایډ کوم دې کې دا د براون سوس د اچول نه بغیر نه تیاریږي دا چې کوم دی کلر به راشي که نه او که دا نی براون سوس چا سره نی نو خیر دی نو براون سوس نه بیا به تاسو وایټ کې چې کوم دی سوس تیاروئ خو ضروري ده چې تاسو تیار کړئ او ما دې کې ټیسټ ایډ کو ټیسټ ما تاسو ته مخکې ویلی و دې کې به لږې شانتي زه اوبه ایډ کوم زه به د 7 اپ دا میسج تر تاسو پورې در ورسوم چې همیشه د زړه هره خبره کول اسانه نه وي څه خبرو کولو لپاره موږ بهانې ګورو خو ولې بیا هم نشو ویلی چاته د محبت اظهار کولی یا د خوشحالۍ اظهار کولی د ویلو بغیر دا ناممکنه ده د خوراک بغیر دا ناممکنه ده صحیح ده او د 7 اپ بغیر هر خوراک نیمګړی وي دغه خوشک نشته کنه چې 7 اپ نه خوراک نیمګړی ښکاري نو د زړه خبره ده 7 اپ سره کلفاظ نه هم وي نو بیا هم د 7 اپ د سره تاسو خپل د مینې اظهار کولی شئ ځکه چې د زړه خبره ده 7 اپ سره دا یوازې د روژه ماتې تیاری نه دی د زړه خبره کولو یو نوی انداز دی چې دا 7 اپ راوړی دی نو د زړه خبره 7 اپ سره تاسو چې اوس دا خوراک تیار کړی وي د روژه ماتې له چې تاسو څه خوراک هم تیار کړی دی نو تاسو به دا سوچ کوئ چې تاسو چا دپاره تیار کړي هغوی به دا خوښ شي او که خوښ پې نه شي نو هغوی به دا خوند به هغوی له ورکړي او که نه که تاسو دې سره 7 اپ کې دی نو دا د زړه خبره به لږه نوره هم ستاسو اسانه شي نو خپل روژې میاشت ولمانځئ د 7 اپ سره او دا ډش چې کوم دی زموږ نن دا هم تیار شو ښه
او 7 اپ روژه ماتي کې هغه تازګي راوړي چې هر روژه ماتي جوړ کی خوندور 7 اپ سره تاسو خپل پیکر روژه ماتي خوندور جوړیږي نو زه به تاسو ته وایم چې 7 اپ په خپل درسخانونو باندې روژه ماتي کې خامخا شامل کړئ د زړه خبره ده 7 اپ سره اوکې دا زما کوم ریسپي و تیار ده ښه ډیر ښه زبردست ښکاریم ډیر زیات زبردست او چونکې دي ویجیټیبلز دي نو هغه هم ښه دي او خلک چې ډایټ کوي هغې د پرلا ښه دي ځکه دي غوړي دونه زیات نه دي که صحیح ده نو لیدونکو ترسکون کې نن نثار تاسو ته خواړه تیار کړل اوس په دمه اخلو د مین وروسته بیا زه تاسو سره په خیر رمضان خپرونه کې یم نو دمه واخلئ بیا بېرته راستانه شئ زمونږ پروګرام په خیر رمضان ته دمه بخیر رمضان ستړي مشه یو واری بیا خبرونه تا او خدای دې وکړي چې تاسو په خیر باندې خپل روژه ماتي کړې وي لیدونکو د ټولو نه زیات خبردار چې منګه په دې کورونا ماحول کې زیات نه زیات اوبو وسکو او اوبو کې چې لیمو وي یا وټامین سي چې کم دی هغه نه زیات منګه فائدہ اوچته کو څنګه هغه چې اشمت انټیوا نو هغه دا ویلو چې دالچینی په هر کول کې شته صحیح ده کاغه منګه وړو کو او هغه منګه شاتو سره میکس کو او هغه یو پیسټ منګه په فریج کې ځان سره کیدو نو دوه ټیم هغه منګه لګ د چوي چې کم چمچ تاغه خورو ناغي سره زمون امیون سیستم چې د هغه سترونګ کیږي صحیح ده او اسیم چې د اوبو سکل ډیر زیات خېدي کو ځنی خلک زماغو نه وبنه شي سکل ناغه بیا کاوه ډیر زیات اسکی دام صحت لپاره ډیر زیاته غوړه خبره ده لیدونکو دا زمونږ نه په خیر رمضان خبرونه هم پښتون سره اوسېږي نو سبب ان شاء الله 5 تر 2 بجو پورې بیا په دې خبرونه کې تاسو سره یو نوی ملمنو سره د نوی ټاپک سره تاسو سره خبرې کو تاسو مونږ ته ایمیل کولای شئ تاسو مونږ ته واتس اپ جاست چې زموږ کوم نمبر دی په هغه باندې واتس اپ کولای شئ نو په لوی الله مسپارم او ښه پښمنه تاسو ټول ته غواړم نو الله پامان